ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد. نهویشتم تاریخ د جماد الثانی سوار لسوا پنځه وختمه هجری ستاسو دی علاقہ خراسان کی
یو خپل نورانی محفل منعقد شوه ده د مازیګر نه دا پروګرام شروع ده طلباء کرامو په مختلفو عنواناتو باندې تقاریر وکړل بیا ماقام نه بعد زمونږه د ذل بشاور امیر محترم الله دې ول صحت نصیب کی هغه خبرې وکړلې داغه نه بعد تاسو وړاندې حاضری شوه دا ما پسې بیا ان شاء الله بل ملګریم خبره کوي خوشاله ډېرې دي ور سره دا نسبت دی چې زمونږه دا ملګری د الله کور ته تلیو د عمرې په سفر باندې او واپس روغ و جوړ صحیح سلامت راغلی دی الله دې دې دا سایه دا خواري عبادتونه خپل دلبار لا یزال کې د قبولیت مقام ته رسول کی ما ته موضوع د سټیټ سیکریټری د طرف نه راکړې شولا عظمت والدین د مور او پلار مقام مرتبه شان او عظمت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کړي ره چې قرآن کریم درې سيزونه داسې ذکر کړي دي چې یوزه دو سيزونه یوزه ذکر کړي کاغی کی یو اوشی او بل نیمګړی شي نو هغه به الله تقبل نوي یو قرآن کریم وی اطیع الله واطیع الرسول د الله منی او د الله د رسول او منی اس کے او سڑے دا اللہ منی او دا رسول اللہ نمانی نو دا مسلمان کے دے نشی دویم قرآن وی اقیم الصلاة و آتو الزکاة دوارا یوزے ذکر کئی منزو کئی زکاة ور کئی او سڑے منز کئی او دا زکاة نمنکر وی دا دی ایمانم خطرہ کے دے او دریم وی انشکر لی ولی والدیکا انشکر لی ولی والدیکا اللہ وی ستا دنیا تدراتلو دو لاری وی دو اسبابو یو خالق حقیقی اللہ جل جلالہ دے یو ستا دا پارا یو سبب دا مور و پلار شو نو اللہ وی انشکر لی اول خماو پی جنا زما قدرو کا زما توحید منا بیاوی ولی والدے کا دخپل مور و پلار قدرو کا احسان او منا پدرون نظر بانے ورطو گورا کتننا لوی نلوی مولائے خطابان بیام دخپل مور پلار حق شتے کلوی نلوی پیریے تابان بیام د مور پلار حق دے کلوی افسر و جرنیلی لوی نلوی سڑے شوی خود مور و پلار حق دربان بیام شتا قرآن کسی نہ کہے دے عبرت خبری کئی پہ انسانانو کی لویا مرتبہ دا انبیاء کرامو دا
نو اللہ دے ابراہیم علیہ السلام دعا نقل کئی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی زمان دا علماء وی ولوالدی مور میں او بخی پلار نہیں آدھے زکا حسن بصری رحمہ اللہ نا نقل لی چی دا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام مور مومن وا دنو علیہ السلام دعا سورہ نو یو کم دیر شم پارکی تاسو تا نقل دا چاگی کی وی رب غفر لی ولی والی دیا عیسیٰ علیہ السلام بارکی وی وبرن بوالدتی معلوم دا شوا چی انبیاء کرام سرد نبوتنا سرد لوی مقام مرتبینا دا مور و پلار احسان منون کیو دا مور و پلار دیر لوی مقام دے لوی مرتبہ دا لوی شان دے قرآن کریم مختلف زینوں کے دے وضاحت کرے زکا دا اللہ حبیب وے دا اللہ رضا دا مور پلار پر رضا کرا او دا اللہ خفگان دا مور پلار خفگان کرے عمر رضی اللہ عنہ زوے عبداللہ رضی اللہ عنہ راغے دا اللہ حبیب دوے قربان بابا میرا دوے دے خزل طلاق ورکا سوکم دا اللہ پیغمبرا نبی علیہ السلام ورتوی الوالد اوسط ابواب الجنہ پلار دا جنت منزنے دروازہ دستا خوخلق دا جنت دروازہ گٹی ہو کہ خزہ گٹی نن مونگ نظم عزت مندو مور پلار خفلی دا دیر افسوس دیکھا اللہ وی وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہو وقضا ربک ستارب دا مخا دا اعلان دے دا فیصل دا حکم دے دا قانون دے اللہ تعبدو الا ایاہو چاہ عبادت با صرف اور صرف دیو اللہ کے دبل چاہ دے عبادت حق غنشتا اللہ تعبدو الا ایاہو عبادت با صرف اور صرف دیو اللہ کے سجدے با اللہ تعالیٰ گے منخت باد اللہ پنم کے سوال کے دا باد اللہ نکے تما امید چی دا اسبابنا بغیر ساتے نو دا باد اللہ نہ ساتے اللہ تعبدو الا بیا اللہ وی وبالوالدین احسانا وبالوالدین اللہ وی دا توحید سرا یو دویما خبرہ یو زیکا چی وبالوالدین احسانا دا مور پلار قدرو کا دا مور پلار عزتو کا دا دی خدمتو کا دا مور پلار پا خدمت کی دا اللہ رضا حاصل کا جنت حاصل کا اے دا اللہ بندہ دا مور پلار پا دعا بانزان رنگ کا سبحان وبالوالدین احسانا اللہ وی دا مور پلار پا خدمت کے چرتا درنا کا میرا نشی
مور و پلار دنا چرتا خپن شي صحابی راغلے دا اللہ حبیب توی جہاد لزما نبی علیہ السلام ورتوی مور پلار دی جوندی دیوی آو دا اللہ حبیب آوی دا دی خدمت کوا داستا جہاد دے زکوی داغا بچی دعا اللہ نقبلی چی خپل مور پلار چی دی اغا دعا کی نیادی مور پلار دعا کی نیادی وبالوالدین احسانا دے مور پلار من سرا دیر غمنا گاللی دے تکلیفنے گاللی دے دیر زیاد قربانے ورکڑی دی نو اللہ وی تم تکڑ شاد مور پلار سر قربانیوں کا مون نکو خوا مونگا دا سی چرتکو ایو کسو ظلمیو زوان دے پلارے ور سرولار دے دا سی ونا کی کارغ کاخ کاخ کئی دا بابا وردوی بچیا ویہاں بابا سری وی دے ونا کی سشے دے وی کارغ رے کنا وی خواہ یو دو درے منٹ تیر شو بیا وردوی بچیا دے ونا کی سری بابا در تمیوے لے کنا کارغ رے چې بیا راسه لږ وخت تیر شو بیا دې تاسو کو بچیا دیونه کې سری ای بابا مړه مازغه کار نه کوي درته هم کارغره او ته بیا هم چغه وهي ای بچیا غوسه کېږه ما غوسه کېږه دا مستا معلومات کولو ښا ته دغه سی وړو کې پچونه وي او ماغي کې نیولې وي ونه کې کارغه کاخ کولو یو زلنا دو زلنا لز زلنا شل زلنا سلویق زلی بچی تا تپوس کڑے ہو بابا دا سری ما پا سلویختم زلبانیم پا مین جواب در کڑے ہو چی بچی دا کارغرے دا پا سلویختم زلبانی نوم خپشوے تا پا دریم زلبانی والواتی وبالوالدین احسانا دا مور پلار قدرو کا خدمتو کا داسی زندگی تیرا کا چی مور پلار درنا خوشالوی تاپس دعاگانی کئی ستار پارا دا اللہ پا حضور کے دا بخن سوال کے وبالوالدین احسانا او کم سے کم بدل خو پورا کا کنا بدل خو پورا کا وی پختان بدل پورا کئی پردو سر بدل پورا کئی دے مور پلار سرم پورا کا بدل سنگرے پختو کے وارو چکلا داو بچے دے معشوم دے ساسوم بچی وی کنا ساسو توجہ دا ماتڑی را قیمتی خبر داستا بچے زوتا دا مور پلار بچی مونگ بانے دا معشوم توب تیر شوے دے تاسو خیال دے دا معشوم چکلا خبری شروع کی کنا نو چکلا دا وڑو کے معشوم غصشی و مور و پلار تا پدے وڑو کی جب بانے کنزلو کی پختانہ دا بچے وہی لگا جواب راکے یار ننے وہی سکے داخلو والخ کو لے دا سرہ کنا بچی ورطا کنزل کری دی و مور و پلاری خلوخ کو لے بیامدہ کا بچے رہ دی معشوم توب کے مور و پلار لاسرا بغول غزاری پہ کڑے رے دے مور و پلار دا لاسا کل کڑے رے چپ کڑے رے کنا اس بدل پورا کا ستا مور پلار تا کنزل کڑیو ستا خلیخ کل کڑے وا تا غزار کڑیو ستا لاسیخ کل کڑیو ناغا مور پلار بڑاگان دی کمزوری دی تد زوانے پا جوش کے بدل پورا کا ستا مور پلار
غزارو کی لاس خل کا ستا مور او پلار تا ته یو تیز خبرو کی خلیخ کل کا اے وی کدا سے نشی کولے مور پلار دے غصے وکړلا بد ردی ویلے مازغو اسکار نکی د خلکو مخکې مور او پلار ته مخ مراړه چې بابا نه پوهیږي نه لاړ شه یوازې کینا الله ته وجاړه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربا زما شومما دی زما پالنه کړې ده نن دی بوډاګان دي زه خو هغه حق نشم ادا کولی خو ربا کمزوری دی اللہ تے معاف کی اللہ تے معاف کی داسی بسوکو کی مور او پلار چې صرف مونږ له تندې وران کې مونږ پښتانه زد هر چا سره کوو نو مور پلار سره هم زد کوو کنځلې مور پلار تم کوو حدیث کې راځي د الله لعنت دی په هغه چا چې مور پلار ته کنځل کوي ها یو سړی وي زه خو کنځل نه کوم هلکه حدیث کې د سب لفظ راغلی دی سب یوازې کنځلو ته نه وایي لکه حدیث د مشکات باندې طلبا ویلي علما چې یو صحابي رالو هغه نه څه کار صادر شوی نو حدیث د مشکات کې راځي فسبه النبي صلی الله علیه وسلم ته وسه معنا کې پیغمبر پاک کنځل وکړل شان د الله د حبیب داسې نه دی ها علما محدثین معنا کوي فسبه النبي نبی اسلام ورله غصه وکړله سختی خبرې ورته وکړلې نو لعن الله من سب ابواه د الله لعنت په هغه چا ورېږي چې مور پلار ته غصه کوي مور او پلار ته سختې خبرې کوي مور او پلار بې عزته کوي ځان ورته په بدې ښکاري چې مور او پلار څنګه ویم چې دا زما مور ده او دا زما پلار دی الله رب کریم فرمایي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا الہ العالمین وے کدا مور پلار دے زما دشمنے تارا غواړي نو بیا د الله حق دی نو الله وی فلا تطعهما چرې بیا د مور پلارو نه منې ګورا د دین په خلاف کې ونه منې خو بیا رب کریم وی وصاحبهما فی الدنیا معروفا اللہ وی کو دشمنی دا ما سره دا نافرمان دی نو اللہ وی زمانہ فرمان دی خو صاحبهما فی الدنیا معروفا تے دنیا کے پخنر تو بان خدمتوں کا دا سے خدمتوں کا چھ خلق در بانی آفرین ہوئی خلق شاباش در کی چی بچے دیوی نو داسی بچے دیوی چی گورا د مور پلار خدمتیو کو د مور پلار خدمت کڑے رزم لعنت شاپاغ بچی باندے چی مور پلاری بوډاګان دی دور تنو کرنی ولے دے پنو کرانو بانی د مور پلار خدمت کے ځان ورته په بدی ښکاری نانا دا سے مکوا داستا مور دومره قربانی ورکړی دا د جمی په یخ شپه کې با یخنی وا باران به ورېدو پرخه به ورېدله اوږده شپه به وه بیا د بید مافي تاب واړه بولو کړل چغی بدواله مور بده دا خلی خوب نرا پاسه دلاو تبلون وینو اچ بے کی پاغلون زیبانی با مور سملاستا پوچ زیبانی بیت سملولی روٹے تا بناستا و دا مور دے
او بیا د بی معافی تا باوړو کی غټ بولو کړل خو مور تا ته غوسه شوی نه دا په مینا به پاسې دا ستا صفائی به وکړلو بیا به مکه روټې ته کېناست نو الله وی وبالوالدین احسانا الله د مور پلار خدمت ہو کا کنا بدل پورا کسته څنګه خدمت کړي ره اقا سے خدمت وکا سته څنګه خیال ساتلې ره بچي بیمار دے د بچی د بیمارې د وجه نه مور پلار لا خوب نه ورځي بچی تا تکلیف دے مور پلار لا خوب نه ورځي مور پلار پریشان دي نو د الله بنده الله وی وبالوالدین احسانا الله د الله حبیب یو زنانه رالا صادر ولا خور کو او مور کې نه پرې صادر مور کې نه پرې صادر صحابي وای ما چې دا بختور بیبي څوک ده چې الله حبیب ول خپل صادر مبارک خور وای ما ته جواب ملاويږي دا د الله د حبیب رضای مور د حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها څومره قدر کوي دا هونه واقعا وتاسو اوریدلی چا خلکو د الله حبیب له جرګه راوستا او جرګه کې ورته مونږ داسې خلک راوستي دي چې تب ضرور معنی سوګ دي وې ستاري زای تروریان مراوستي دي رضای رشتہ دار مونږ دل راوستي دي الله الله د الله حبیب داغي سپارښ ومنلو اے د الله حبیب د رضای مور او داغه د رضای تروریانو خیالو ساتلو نن مونږ نه سکه مور خپره دا څه ده کنه مونږ خو جمل او منزون لکار ویلې پړمبي صفونو مو جګړې پیقاوتونو مو جګړوي صحیح ده کنه تلاوتونو خړېر کو خو مور پلار دارانه خپري مور پلار رانه خپري دیو جنا کو علماء دي کپیران دي کافسران دي که خانان دی او نوابان او جرنیلان دی هر څوک چې دی خود مور پلار حق ور بانشتا د مور پلار د خدمتو کې دنیا به مخوي اے ما کتلی دی قسم دی چې کم خلق د مور پلار په دعا باندې رنگ شوی دی داغي زندګي ما وکتلی داغي زندګي ما کتلی او چې چاله مور پلار خیره کړی دی اغي بیا خاد اورز نه دلیدلې ښا اغي بیا چرې خاد اورز نه دلیدلې دیو جن د مور او پلار ډېر قدر وکي احترام وکي رب العالمین فرمای اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب العالمین اے زما بندہ تجوندے وی ستا پجون کی ستا مور پلار دوارا یا یود دینا بودا تو بتر سیدلی دی اس داغا و گناہ کار نکے سترگی کار نکی بدن بانی زوف و کمزور تیا حاوی شویدہ نو اللہ وی واور فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور پلار په مخ کې اف قدرونه کې جاغت با تکلیف رسی چې بچې می بیمار دی دا غنور وس نه رسیږي بیا بزړه خوري بیا الله وی ولا تنهرهما مور پلار لا غسی مکوا سپکی خبری د مور پلار پوڑاند مکوا وقل لهما قولا کریما
د مور پلار لا نرمه نرمه خبره کوا د خوشاله خبره کوا چې مور پلار د نه خوشاله شي او واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الله وی د مور پلار په وړاندې ځان عاجز کا څنګه عاجز دا مرغانم لیدلی مرغې کنه دا چې کله دی بچیلا دانه ورکی نو کتلی می دا وزری ولحکته کی او چور چور आवाज کوي دا مور دی بچی ته ځان عاجز کړي ری الله وی وخفض لهما جناح الذل من الرحمه د مور پلار په وړاندې ځان دغه سي عاجز کا قسم دې مونږ ور په دې عمل نه لري کړي کړي مورې نه مورې کړي ور نن که زه مولایم معنا مور پلار خپا کتاجی سے وے تانا مور پلار خپا کت تبلیغی سے وے تانا مور پلار خپا دا سه زندگی شولا دا سه زندگی شولا د مور پلار د خوشالولو کوششو کا قدرو کا مور پلار تانا سغواړي خو لگا خندا خوشحالی یو دواد نرمی د مینی خبره وکا مور پلار ستا مونږه غوسه شو نو پوهیږي وایو کنه زما زه یو ټکی دی که کوم خو خفه نشي دا ځوان دی مور او پلار له غوسه شوی نه پوهیږي زه ماو نه پوهیږي اوس نه پوهیږي چې ستا مور را واده کوله نو پوهېدو چې ته پیدا کېدې نو پوهېدو چې پته تعلیم کولو نو پوهېدو تاله چې واده کولو نو پوهېدو پته چې خرچه کوله وړوکې لوبولې نو پوهېدو ستا بې د بي ما پیډه کې اوته شي چې پاکولې نو پوهېدل او نن چې کمزوري شو نو نه پوهېږي اوس نه پوهېږي مړه دا خبره کم ځای نه راوښکله سړیا د کم ځای نه دا خبره راووته داسې مه وایه خبردار الله په دې باندې خفه کېږي نبی علیہ السلام الجنة تحت اقدام الامهات د مور خدمت د مور سره عاجزه باندې بتا ته جنت ملاويږي ابن سیرین رحمه الله د خوبونو تعبیر امام دی چا خوب کې ولیدلو سبا ورته استاد بیگا می خوب کې لیدلې وي مخ دې پړه کېدو وې سټې مې دا پلان کې ټیم وې ټیک دی ویل وې شپوا او دا سره پاسې دم چې مې قتل زما د مور خپې د کمبلې برستنې نه بهر وې دا سمو قتل وې د حدیث د نبی علی السلام مې مخې ته شو چې د مور د خپل لاندې جنت دی ویلاړما او د مور په خپل باندې مې خپل مخ مخلو خپل مخ مې ور باندې مخلو دیو جن زما عزتمند قرآن دا مسله ډیره کړې ده قال الله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الله وی زما عبادت موکا او د مور او پلار خدمت موکا د مور او پلار قدر وکا عزت وکا پدرون نظر باندې ورته ګورم د دې دا درون نظر بستا د پارا د جنت ته د تلو سبب ګرځيږي د دې مور او پلار خدمت بستا د دنیا او د آخرت د ترقې ذریعہ ګرځيږي چا بلا چې مور او پلار دعاګانې کړې دي نن باغ دعاګانو باندې رنگ دی نو ګورا خپل زندگی تیر یو چان چې مور پلار خپتلی دنیا نا آغا دینا ناراض تلی دینو ننداغی زندگیم لگو گورا زما اورورا بیمار پریشان غمونا او سوال نه پیدا کیگی تانا مور پلار خپلارل نوے زما اورورا چستا دخپل مور پلار خدمتونو کو قدر و احترام دے انکو نو شاید چی داستا بچیم ستا سبات بیا قدر انکی گورا احترام دے انکی تننزوے دراتلن کے زمانے پلارے کنا
کتا نن د خپل بابا او د اده قدر وکړو سبا با بیا ته بابای بیا با ستا بچی با ستا قدر کوي ستا با عزت کوي. اوی یو خبر درته کوم تاسو اورئ کنه وی یو روایت دی چې یو سړی وي الله به ورته قیامت په ورځ ووایي دا جهنم ته روان کوي یا سړی به ودرېږي چې نه ربا ستا د مخه دا پیغام نه و راغلی الله له پته ده مونږ او تاسو ته دې خبرې قدر ښیي. الله وی وایا څه پیغام درغلی و؟ پیغام داو چې ما د خپل استاد نه اورېدلی د خپل استاد نه هغه د خپل استاد نه هغه د استاد حبیب نه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم چې چا خپله توره ګیره په اسلام کې سپینه کړله رب کریم وی ماله حیا راځي ماله حیا راځي چې دله جهنم ورکو. وی الله وی چې ما رښتیا ویلي زما حبیب رښتیا ویلي زه جنت ته. اے د الله بندگانو ستا د پلار د سپینو ډکو نه ستا د ادې د سر د سپینو ډکو نه الله له حیا راله او بنده ته له حیا رانغله. سوچ مو د دې خبرې ته الله له حیا راله تا له حیا رانغله. لږ سوچ وکړه مړه د الله بنده دا په کومه لار باندې ته روانې. نبی علیہ السلام له صحابي راغی وی من ابر یا رسول الله اے دا الله پیغمبره د نیکۍ زما د ټولو نه لوی حقدار څوک دی؟ نبی علیہ السلام وی مور دی. وی بیا د مور وی بیا د مور وی بیا د پلار. د مور درې حقه که د پلار یو کو ولې د مور درې حقه ځکه دي چې نهه میاشتې په خېټه ګرځولې یوې دا حق دی. دویم ستا د پیدایش تکلیف برداشت کړی دی دویم حق شو. دریم 2 کاله 3 کاله ته په غېږ کې لوبولی دا لا زیات تکلیف دا درې حقه دي. پلار خو خواري کوي محنت کوي سحر ځي او ماښام راځي. او بیا نبی علیہ السلام وی ثم الاقرب فالاقرب بیا چې څوک نږدې دی رشتہ دار هغه سره نیکی کوه. او دا مو اورئ چې مور او پلار باندې خرچه کول دا صدقه ده. څه شی دی؟ صدقه ده. مونږ پردو له خیراتونه ورکو خو مور پلار له جوماتونه جوړو خو مور او پلار له خرچې نه ورکو. د ریا خیراتونه کو درې مې او څلوېښته یو کلیزې دي یو مونږ یو خو مور او پلار له خرچې نه ورکو. نه د الله بنده داسې ونه کې ګوره الله وی وصاحبهما فی الدنیا معروفا. د مور او پلار خو په نره باندې دنیا کې خدمت وکړه. د دې مور پلار خدمت به تا جنت ته ورسوي. ګوره تا به د الله رضا ته ورسوي چې چا نه مور پلار خوشحاله دی الله ته نه خوشحاله دی. چا نه چې مور پلار خفه دی نو الله ته نه خفه دی. زما وروره که تاسو الله خوشحاله کول غواړئ نو خپل والدین د دې خدمت وکئ ښه په نره باندې دعاګانې ترې نه وغواړئ. د خیر ارادې ورته وکړه او د ټولو نه د خیر اراده سره دین طرف ته خپل مور او پلار له رغبت پیدا کا. ابو هریره رضی الله عنه د الله حبیب لرالو د الله حبیب لجاړي. نبی علیہ السلام ورته ابو هریره ولی قربان مور می وهله ما. نبی اسلام ورته دا خو د مور او د زوی خبرې دي مونږ پکې نه ځایږو. وی نه دی لنیم راغلی سله راغلی وی دیل راغلی ما قربان دعا خو که کنه څه دعا زما د مور د هدایت د پاره دعا وکړه. الله 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 څومره لوی خیر غواړي. د الله حبیب لاس پورته کو اللهم اهدی ابا هریره الہ العالمین. د ابو هریره مور ته ایمان نصیب کا. الله
ابو هريره منډي وهي لار کې چار ایثار کو دومره درون سړی چا په تیز قدم باندې نو لیدلې نن ابو هريره منډي وهي وجہ صدا لاس چاونی ولو لار کې ابو هريره ولی منډي وهي وی کور تا زما زو گورما چه زبا کور تا مخیر سیگما کد امام کائنات محمد مصطفیٰ دعا با مخیر سیگی گورما چه سوک مخیر سیگی آچه لاڑوی و سمیتو حسو حسوت المائی دو بوش شرار میں وارد ور میں اوڑا بولو مور میں سوکی میں چبو رہ رہے وا دیل راغلی ما تستړی شوي اوس به یې دمه کړي که بیا مې وهې نو بیا دله رالما ابو هریره ته مور وایي بچیه دلته ودرېږه ته چې لاړې څه وخت بعد زما پړو څه چلو شو د ایمان رڼا پکې راله زه غسل کومه ما کلمه وویله الله څومره لوی خیر غواړي د مور دپاره څومره لوی خیر غواړي دقسې د خپل الله اورنگزیب علمگیر رحمه الله دا پلاری جیل کې واچولو بیا اخره کې پوه شو چې مانه خو غلطي شوې ده دا پلار به پخلا کول غواړي نو یو ورځ ورغی بابا زما د زوی ختم دی نو پلار ورته مخ راوړو ستا د زوی ختم دی زما نو سیرې زما پیسه تاج خو به تا ته په سریږي بچیه چې ستا ختمي بیا به زه خوشحاله اورنگزیب علمگیر رحمه الله خبره په زړه باندې واچوله او قرآن ته شروع وکړه زده کو یو ورځ ورغی بابا نن زما ختم دی بابا جیل کې اچولیو بابا وردوی بچیا چې ستا ختم دی چې تا ما سره څه کړي دي ټول مې در بخلي دي ستا د قرآن د زده کولو د وجې نه به قیامت په ورځ ما ته تاج په سریږي د هغې بدله کې مې دله هر څه دروبخله هر څه مې دله دروبخله نو صحیح ده که انشاءالله د خپل والدینو خدمت به کوو انشاءالله په دې باندې مونږ او تاسو بدي نه ښکارو زما او ستا د نیکۍ د خیرات د احسان د ټولو نه لوی حقدار او نږدې حقدار هغه زما او ستا مور پلار شیخ د ویسا رحم الله به ویلي وي دا بې ادبه بچی دی چې تپوس ترې نه وکړي چې مور او پلار دې څنګه دي نو دی وی آو مور او پلار مې ښه دي ما سره دي وی دا بې ادبه دی ویا وی زه مور پلار سره یم نن مونږ دې بې ادبو کې یو هلکه وی ما سره دي که نه نه ما سره نه دي ما او تا مور او پلار سره مونږ په دې فخر کوو اخرنی واقعه ته بیانومه عدالت کې کیس رالو ججانم پې نه پوهېږي کیس رالو دورونه دي یو مشر رور دی یو کشر رور دی کشر رور عدالت کې درخواست کړی دی چې زما د مشر رور د مور خدمت کړی دی اوس دی بوډا دی دی ماله دا مور نه راکړي ده ته ووایه چې دا مور ما ته حواله کړي باقي خدمت زه کومه مشر رور یې وایي نه سوال نه پیدا کېږي زه ټیک ده مشر ما عمر ډېر دی خو لا خدمت کولی شم زه نه ورکوم مور دله جج مریان دی وکیلان مریان دی دا څنګه چل دی تاریخ کې پیل ازل نن خو مونږ بې ادبي دي معافي مور او پلار هم نمبر کړی دی یو هفته به دې زوی کوي بل هفته به دې کوي بل هفته بې ادبي دي معافي مور پلار نم سنډګان جوړ کړي نمبرو ته مچولي داسې مه کوه هغې اریان دي عدالت کې په دې نه پوهېږي فیصله به څنګه کوو فیصله به څنګه کېږي مشر ورور وایي نه ورکوم مور کشر وی راکې به دا مور په مور جګړه ده په مور جګړه ده یره وی جی ججان ویلې عدالت کې وکیلانو وی دا فیصله موږ نشو کولی دا مور یې راولئ دا مور یې فیصله وکړي خلکو دا خیال و چې دا مور سره به بنګه وي نو پیسې به وي ځکه چې کوم مور پلار مالداري بچي والا لکه رسپو لکې تاوی را تاوی او چې مور پلار غریبي والله کې بچي نوم مني نوم یې مناري ایزه دا مور پلار به مالداري نو چې مور یې والا راوستله نو بس صرف په ډوکې غوښه هم نه وه بس کمزوري بوډۍ
ویل چیر کې راوستله. عدالت کی جج ورته وی ادي د بچو دی جګړه ده، مشر زوی دی خدمت کوي، کشر زوی دی رپورټ کړی دی چې بس دا مور دی نور مال راکی، نور باقی زه خدمت کوما، ته چا سره ځې؟ مور ورته وی زما دواړه بچی دي، زه دواړو سره خوشاله یم، دواړه مې بچی دي. اخیره کې ججان مګده واکره خو عدالت کې فیصله وشوله چې بس یاره دا دومره کلونه د مشر خدمتو کو، باقی دي دا کشر بچی د مور خدمتو کی، دا د حواله کوي. وی چې کله حواله کړله وی هغه مشرور په عدالت کې په چغو شو، هغه مور پورې اون خطو چې سوال نه پیدا کی، چغې والي په جاړه شو، مشرور هم جاړي کشر هم جاړي. هغه عدالت کې وکیلان په جړه شو، ججان په جړه شو، حاضرین مجمع ټول جاړي. یو کس راغی امور نه تپوس کی وی ادي مور پلار چې بوډاګان شي خلک یې وغورځي، تنگ شي ویره ټوخونه مولا خوب ناراضي، بچی متنه یریږي، نو مور او پلار غوجل کې اچولې، مور او پلار بی عزتۍ کوي، خدمت نه کوي. دا څه خبره ده چې نن ستا بچی ستا په خدمت پسې جاړي ځان وجني؟ امور ورته وی هیڅ خبر نشته، نه را سره پیسه شته، نه می جیداد شته، اسم نشته، خو یو خبره شته. ویسا وی ما خپلو بچو ته دا کتاب ښودلی دی. سبحان الله، ما خپلو بچو ته قرآن ښودلی دی. دا د دې قرآن برکات دي. دې قرآن کې دا خبره زده کړې ده چې د مور په خدمت الله ملاویږي. د عبادت قضا شته، د خدمت قضا نشته. دا نن موقع الله درکړې ده، دا موقع الله درکړې ده. تا مور او پلار دي کمزوري دي، خدمت ته محتاج دي، خو په نره باندې خدمت وکړه، خو په نره باندې خدمت وکړه. د دې په خدمت بدل الله جنت درکړي. سبا بیا ارمان کې وخت بدن تیر وي، ارمان بکې وخت بدن تیری. مفتی محمد تقی د کراچۍ لوی عالم دی، هغه وی دا زه په ټوله دنیا وګرځېدم، د هغه یو کتاب ملاویږي سفرنامه د علماو له پته ده. دنیا کې داسې ملک نشته خو هغه وله تللی دی. وی زه غریب سړی یم، ما کې دا کمال نه مې دا وس. وی دا د خپل والد محترم دعا وه، دعا وه چې زما والد محترم زلکدن کې ځکه پلار مې دی، استاذ هم دی، خدمت مې وکړو. وی هغه راله دعا وکړله چې الله دې د دین د وجې نه په دنیا وګرځوي. هغه دعا را باندې لګېدلې ده. مولانا حسین علي الله الله خپل استاد سره سبق ویلې، استاد بیمار شو، استاد هم د پلار په ځای وي که نه. شاګردانو ته وایي زه خو نور درس نشم کولی، ځای لاړ شئ. ټول شاګردان لاړل، یو شاګرد حسین علي صاحب پاتې شو. استاد ورته وایي ځه که نه ستا خو ضرورت نشته، نور حاجت نه میلاویږي. وایي استاد تور ټکې خو مې دنه زده کړی که نه، که سبق راته نشي کولی خدمت خو دې کولی شم. خدمت شروع کو، خبر یې داسې خدمت یې وکړو، داسې خدمت یې وکړو چې خپل استاذ والا په وخت د زلکدن کې دعا وکړله. حسین علي الله دې تعالی وهبي علم د قرآن درکړي. سبحان الله، هغه دعا په قبول شوله. تاسو اورئ دا دعوه ده او دا خلاصه ده او دا ربط دی او دا ګوره په دې تفسیرونو کې نه میلاویږي، علما ناسې دا نه میلاویږي. دا د مولانا حسین علي صاحب طرز دی او دا هغه په دې کې استاذ نشته. دا وهبي علم الله ورکړی دی، د خپل استاذ دعا پې لګېدلې ده. مهرباني وکړئ د خپل والدینو نه دعاګانې والئ. او دا استاذ چې دی که نه دا هم په منزله د پلار دی. داسې ده که نه، نو تاسو د خپل استادانو قدر وکئ. او عوامو ته یو خبره وکړم، دا زمونږ طلبا د استاذ ډېر قدر کوي، دې کې شک نشته. قسم دی په مونږ هم دا طالبي تېره شوې ده. دا طالب د مور پلار والله که دومره قدر کوي لکه څومره چې د خپل استاذ کوي. دا په مونږ هم دا وخت تېر شو، دا خبره ده. د استاذ قدر دین یې درته ښودلی، عقیده یې درته ښودلی ده.
خو تاسو عوامو تم یو خبره کوم طلباو نه علاوه چې دا محراب کې درته ولاړ دی دا امام دام د پلار په ځای دی داسې ده که نه ده ده که نه ده ولې لږ خفه شوې که به نه ولې که لا خفه کېږې مه خفه به وروستو شي خیر دی دام د پلار په ځای دی نو دا خپل استادان مه خفه کوئ دا نه چې دلته ورپسې ولاړ یو چې بهر وتې کنځل دی شروع کړ دلته ولاړ یو بهر وتې سپکې خبرې دی ورپسې شروع کړلې نه د ده په تا حق دی دا ستا د پلار په ځای دی د ده تا باندې حق دی د پسې ته مونځ کې د ستا غم خادی کې تا ته ولاړ دی زموږ علما داسې دي که نه دي غم خادو کې مونږ سره ولاړ وي که ولاړ نه وي مونږ پښتانه بیا هم د خپلو استادانو بېعزتي کوو بے قدری کو پسپک نظر بانے ورطا گورو د خپل علماء و استازانو قدرو کئی کمی زیادہ